پښتنو تاسو نن دې راسره نشي ولای دې اتفاق سره تاسو کلا د پچې کوڅونو لاته سکونه کندل چې اتفاق نه ده شربت دي تاسو چې بې اتفاق وای تاسو چې بې اتفاق وای تاسو ستا مشران مړدل چا تپوس نه کوو چې اتفاق مو وکړ بیا چې په افغانستان ته نقیب کور ته راغی دا خپلوالي دا چې تاسو ورسره ښه کېږي دا داسې نه ده چې دوی ښه خلک دي که د 2 میاشتې اول خو هم د هغه خلک وو دا ستاسو د اتفاق دی دا اتحاد دی دوی اوس چې کوم کارونه کوي دا بیا پخوا کول ولې ده ته دا پته نه وه چې دا منګیالی کم بیا راپاسي بیا بیا مخه نه وینم هر طرف نه نارې دي چې پښتون پښتون ورونو دلته د ظلم واقعات چې تېروم زه به پرې نه ورسېږم دلته په هر ځای چې ظلم شوی دی دلته داسې واقعې هم شوي دي تاسو ته به یاد وي هغه داسې واچوله چې پلار به یې داسې مخامخ ودرولو چې په ټول نه ګران ځای د کوم دی په ټول نه زیات محبت ته د کوم ځای سره دی چې دغه دی هغه به مخامخ ورته وویشتو دلته په دې سټیج پسې ما دا مخ وړه وه یو کس مې ولیدو لال بادشاه د مکین نه تعلق دی دا د پاکستان سرکار سے یو ایک سیوالو ټول عمر یې دغه دپاره تېر کړو او لال بادشاه بله ورځ ویل چې پرې نه پس یې زه وروغوښتم ویل په کشمیر ښه راته وجنګېده ویل ما اته کله هلته هم ورته وجنګېدم او بیا څه وشول نو بیا یوه ورځ په کور کې ولاړ وم د کور نه بهر هلیکاپټر راغلی دا ولاړ سړی د لاس ورته پورته کته شو لال بادشاه دا ویل هلیکاپټر یې فایرینګ شروع کړو زما ورېره وه په لاس یې بچی و هغه یې د هغې ځای نه بمبار کړه او بروینکس یې بچیان ورته سره کړل ده ویل چې هغه لوی بادشاه چې د ده لپاره کشمیر ته ته ټول عمر یې د دې فرض که هغه یې نه دې مات کړی نو هم ولس به څه مات کړي وي دا رښتیا دي لاس پورته که دا یو مظلوم آیا د هغې زمانه څه قصور و د هغې تپوس کول د راو د این ډي ایس ایجنټي ده که د کام ایجنټي ده ته وایې ایجنټان یو مونږ ایجنټان یو خو د کام ایجنټان یو د پښتنو ایجنټان یو کلینګ زیاته واقع دي زه به په کومه درته وایم لاپته افراد باندې 200 وکړل په میسینګ پرسن باندې 200 وکړل دا منډې چې لاسونو کښې فوټوګان اخیستي دي دغه پوهېږي چې څه ورسره روان دي اوس صرف په 2 ګنټو کښې 2000 کسانو لسټونه راغلي دي دا منډې مه مجبوروئ چې هر وخت را روانې وي دا پلارونه دا سپینګري مه مجبوروئ چې هر وخت را روان وي ځوانانو همت وکړئ او بیا یې د دغې میسینګ پرسن اول کاروبار پې کوي اوس ځلې ځلې را خلاصېږي دومره ظلمونه پې کوي نن هم رفیع الله کاکړ تاسو ډېر په د نثاري کال راته وکړ نو زموږ یو کلیوال را خلاص شو خو لیونی شوی دی هغه نه چې تپوس کوي چې څنګه یې جوړ یې هغه وایي ما نه